معرف الحدیث کې مولانا منظور احمد نعمانی رحمت الله علیه رحمتا واسعه لیکلی دي چې دی وخت کې یو سړی یو روژونی سی بیا هم کافی ده ولی الته کې راغلی خالف اليهود تاسو د يهودانو مخالفت وکي نن چونکه دنیا کې يهوديان روژه نسی نه لہذا دا غو مخالفت شته نه علت نشته نه لہذا صرف د لسم روژه نیولل کافی دي د سره د نهم یا د لسم روژه نیولل ضروري نه دي په دې خبر باندې تاسو پوه شئ شي خدا خبره د سو وجوهات وجنه ټیک نه ده اگر چې هغه زموږ علماء دیوبند نه دي حق عالم دي هغه یو سوچ پیش کړی دي علماء ورته جواب کې لیکي چې یو دا خبره کول چې يهوديان دی وخت کې روزانه نسی دا خبره محل نظر ده ولی چې کم هغه يهود چې خپل مذهب سره ډیر ګهره تعلق دی امکان شته چې اوس هم غیر روزانه نسی نه چې غیر روزانه نسی بیا به د مخالفت کوي یو علت دا ذکر کړی دیمه وجه ده چې نن سبا دور کې ممکنه ده چې يهود کوي خو دې روزه اهتمام نه کوي دا خبره 100% یقیني ده نه ده چې موږ د پته لګیدلی چې يهوديان د آیا روزه نسی کنه نسی چاته هم پته نشته دریم جواب ده چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل محبت اظهار د کړو چې کاینده کله ز شوندې پاتې شم زم د نه هم روزاو سره نیسما نه معلومه ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم محبوب عمل دادی چې دوه روزي د ونیولې شي نه چې کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم خواهش اور چاہت دا چې دوه روزي د ونیولې شي نن هم امت ته حکم دی چې دا به دوه روزي نیسي یا نه هم لسم یا لسم یو لسم په یو روزي باندې اکتفا کول ته علماء مکروه تنزیهی لیکلي دي خو بیا هم که چا سره د لسم محرم روزه ونیوله هغه باندې دا نه چې د کفر فتوا ملګولې وي بیا به ورته ثواب ملويږي خو کراحت ته پکې کم ثواب ملويدل پکړو هغه ثواب ورته نه ملوي او سرورمه خبره ده چې د ابن عباس رضی الله عنه روایت کې خالفو فيه اليهود تاسو د محرم روزه کې د يهوديانو مخالفتو کې امر یې کړی دی اور چې کله حکم راشي امر صيغه راشي اکثر ذهنو کې وجوب پر دلته وجوب پر نه دلته برای استحباب ده مستحب ده دي چې لسم سره د نهمه یا لسم سره د یو لسم روزه ونیولې شي نو چونکه صریح نسته دیو جن پکار دی چې دوه روزه د ونیولې شي اور بل جواب ده دي کچري مونږه دا وای چې بالفرض و محال ټیک تا علت ختم دی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ویل چې تاسو د يهودانو مخالفتو کې غسر ولا سم باندې روزه نيسي تاسو سره نه هم ولا ونيسي علت دغه دی کنه بعض اوقات دي چې علت ختم شي او چې ختم شي بیا هم حکم برقرار پاتې شي لکه صحابه کرام څنګه حج ترالو رسول الله صلی الله علیه وسلم تو فرمایلو چې تاسو کله احرام واچوي نه دا احرام به دی لاس نخکته د سره واړې په دی وګي باندې او تاسو به رمل کوي ولی مشرکین مکه د مسلمانانو باره کې دا مشهور کړیو چې دا مدینه منورې ته تری دی باندې وبخانه رغلی کمزوري دی موږ سره jihad نشي کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام دوه فرمایلو چې تاسو رمل وکي چې د مشرکین مکه ته پته ولګي چې تاسو کې اوس هم طاقت موجود دی اوس مکه مکرمه کې الحمدلله کفار نشته دي هغه وجود رمل حکم اوس هم دی نه چې رمل حکم اوس برقرار دی پکار دا چې محرم کې هم دا صرف د لسم روزه سره اکتفا کول نه دی پکار بلکې نه هم لسم یا لسم ولسم روزه پکار